لومبای دا خبر ذکر کو چې سبانه رس دا نو دا د عرفی رس دا دې سره کم حکمونه متعلق دی او موږ له څه کول پکار دي. دویم نمبر دا مسله بیانو چې کوم حضرات په بار وطنونو کې دي په پاکستان کې بداغي د قربانۍ څه طریقې کار وي. دریم نمبر دا مسله بیانو چې د اختر پر ورځ باندې نارینه یا زنانه مقبرې ته ځي نو دا تلل څنګه دي. او څلورم نمبر دا مسله بیانو چې بعضې خلک قربانی کوي نو زه به پلار له وکم زه به مور له وکم ځان له نه کوي نو دا مسله څنګه ده. دا یو څلور مسلې ته انشاءالله بیانوم په ویښو غوږونو باندې واورئ اوده کېږئ به نه ګورئ. پوه شوئ که نه. بعضې ملګري سبق کې ډډه ووایي ان هغې اوده شي نو مسله باندې پوه نه شي ان د ډېر لوی خیر نه محرومه شي. دې وجې نه نیغ ناست یې نو اوده به نه انشاءالله فایده به ته ملاویږي که خیر. لومبی مسله دا ده چې دا سبا که مرض ده انشاءالله د الله نه په دې باندې ډېر لوی شکر ګزار یو چې په ټوله دنیا کې د عرفې ورځ سبا ده. الحمدلله سږ اختر ټول یو دی د عرفې ورځ په ټوله دنیا کې سبانۍ ورځ ده. دا د الله ډېر لوی احسان دی د الله کرم دی الحمدلله. نو سبا که خیر د عرفې ورځ ده نو یو د عرفې ورځې ته الله تعالی ډېر لوی شان ورکړی دی ډېر لوی شان. بل ستاسو په سمجھ کې دا خبره راولم چې عرفه دې ته نه وایي چې حاجیان پکې عرفات ته ځي. دا خو یو حسن اتفاق دی چې عرفې په ورځ باندې د عرفات وقوف کېږي نو ځکه موږ ذهن ته دا راځي ګینې دا عرفه د عرفات د وجې ده. نه که د عرفات د وجې عرفه وي نو بیا خو سعودي عرب کې وي نو صحابه کې بیا څه کول پېښور کې بیا چارسده کې څه کول. نه عرفه ویلې کېږي نهمې ذوالحجې ته. عرفه څه ته وایي د دې میاشتې نهمې ورځ ته عرفه ویلې کېږي. پوهېږئ او په دغه ورځ باندې حاجیان صاحبان وقوف عرفات دغه رکن اعظم د اج ادا کوي. دغه حسن اتفاق دی چې یو بل سر راغلی دی. باقي عرفه چې دن دا د ټولې دنیا د خلکو دپاره عرفه ده. خبره باندې پوه شوئ. اوس د عرفې په فضیلتونو کې ډېر فضیلتونه احادیثو کې راغلي دي خو خاص کر سبا که خیري زما درخواست د دې خبرې دی چې ټول به انشاءالله روژه نیو. ښه که خیري ټول به روژه نیو نارینه زنانه په چې بنده ځکه دا په کال کې ورځ ده او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چا چې د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوله د الله د ذات نه د دې خبرې امید لرم چې الله به دې بنده ته د یو کال تیر او یو کال راتلونکي ګناهونه معاف کړي. څومره لویه خبره ده څومره لویه خبره ده. لکه یو سړي باندې چا قرض دی که نه 1,00,000 روپۍ او دوی پلان کیا وی جی که تا ما سرنن چې کوم دی نو د غنمو سار نواله در ماښام بانګه پورې غنمو د الله وکړو نو زه به تا ته په هغې کې 11,000 روپۍ معاف کړم. تاسو وایئ دی به ځان وجني که نه. نو موږ تاسو ټول په دې ګناهونو کې د الله ذمه دار یو. کل نفس بما کسبت رهین. هر انسان چې کوم دی د ګناه د وجې ګاڼه دی. نو الله پاک موږ سره وعده وکړه د دې خبرې که چېرې تاسو د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوئ نو الله پاک به تاسو ته د یو کال تیر او یو کال راتلونکي ګناهونه معاف کړي. نو د دې داسې نور حدیثونه پکې هم راغلي دي. نو یو خو مې ټولو ته دا درخواست دی که نارینه دي او که زنانه دي رونو خویندو سبا که خیرې به داسې روژه نیو انشاءالله چې څنګه روژه په رمضان کې خلک نیسي ټول او د الله نه به غواړو بیا دغه ورځ به ضایع کوو نه. ګوره زمونږ چې روژه نو قدرتي کار دی مونږ به الله تعالی د بازارونو نه او د دې نه ساتي. فضول به بازار ته او ګرځېدو ته او د دې نه خلاص یو نو د هغې به برکت دی چې د بنده روژه یي که نه نو کور به ناست سي ځان له به تلاوت کوي ځان له به ذکر کوي او د عرفې په ورځ باندې چې څوک ذکر او عبادت کوي دومره برکات دي. دعاګانې پکې الله قبلوي. ښه دعاګانې نو سبا که خیرې به انشاءالله حاجیان صاحبان په عرفات کې ولاړي الله نه به غواړي جاړي به موږ به دلته الله ته جاړو او دلته به دې دعاګانې غواړو د خیر او د مغفرت سوال به دې کوو. او دا د الله د رحمتونو ورځ ده ملایکې به راکوزي شوي د حاجیانو په دعا به آمین وایي
د الله د ذات نه زمونږ امید دی چې ان شاء الله زمونږ دعاګانې به سره الله قبلوي. نو یو خبره دا شوه چې سبا که خیر د عرفې ورځ ده، ټول به د دې خبرې اهتمام کوو چې روژه به نیسو. یو خبره.